السلام علیکم کتونکو اوریدونکو آصف نثار غیاثي ستاسو خدمت کې حاضر دی او نن ورځ د پولیس د شهدا د هغه ورځ ده چې کوم په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا د پولیس قربانۍ یا ساتلو لپاره مناویږي منځلې کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیس چې کله مونږ خبره کوو نو زمونږ وړاندې یو داسې فورس مخې له راځي چې هغه د جرأت د بهادرۍ یو مثال جوړ شوی دی. ټیک ده پولیس نه به شکایات هم وي، ټیک ده د کې به ډېرې مسلې هم وي، ټیک ده چې خلکو سره به پکې زیاتې هم شوي وي او دا هم ټیک ده چې پولیس کې هم د یو بل پیوال کیږي یا یو بل سره چې هر څه کیږي. لیکن دا چې کوم شیزونه دي دا زموږ د معاشرې د هر فورس بلکې د هر کور حصه ده. خو د 2001 نه پس یعنی موږ ویلی شو چې د 9/11 نه پس چې څه وخت د دهشتګردۍ ترهګرۍ یو چپاو چلېده، یو لهر راغې، دا وخت د خیبر پښتونخوا پولیس فورس په یو نوي شکل کې مخې له راغو. موږ اکثر د پروګرامونو کې دا ذکر کړی دی چې په دې 10 کالو کې کم او بیش 10 کالو کې د خیبر پښتونخوا پولیس باندې چې څه تیر شو، څومره حملې پې وشوې، څومره شهادتونه د دې وشو، څومره سخت حالاتونه دی تیر شو او دی تیریږي اوس هم. که دا د یو طاقتور ملک فورس هم وي نو زمونږ دا خیال دی بلکې دا یقین دی چې دغه فورس په حوصله بایللې وه او د فورس کې به ډېر لوی ګډوډ راغلی وي. مونږ ته خیبر پښتونخوا د پولیس هغه ورځې یادې دي چې هفته کې به 2-3 خودکش دھماکې په دې کې د دې چیک پوسټونو باندې به کېدې. خو کله به چې په یو چیک پوسټ باندې حمله وشوه هلته به 6-8-10-12 زمونږ ځوانان شهیدان شو. نو په ګنټه کې دننه به بیا هلته نوي ځوانان په ډیوټۍ موجودو. دا ریکارډ دی چې په دې ټوله مرحله کې په دې ټوله سلسله کې چرې د پولیس یوه تاڼه، د پولیس یوه چوکی، د پولیس یوه دفتر، د پوسټینګ چې هر قسمه ځای خالي نه دی پاتې شوی. همیشه دپاره چې نوي ځوانان راغلي دي نو هغې نوې جذبې سره کار شروع کړی دی. د اخري ورځو کې 13 ورځو کې تقریبا دا 2مه ورځ ده چې په کابل کې کومه خودکش دھماکه شوې ده او هغې کې هم پولیس او ولس دواړه شهیدان شوي دي. نو د یو پولیس اهلکار یو بیان ډېر وایرل شوی دی، تاسو به هم هغه ویډیو کتلی وي او هغې کې هغې دا ویلي وو، هغه دا وایي ترهګرو ته، دهشتګردو ته، عسکریت پسندو له چې که تاسو دومره تکړه یئ، تاسو دومره بهادران یئ، مخامخ راشي مقابله وکئ. دا بلکل ټیک خبره کړې ده. مقابله چې مخامخ وشي نو بهادري وي. دا د پټ پشا نښه کول، پټ پشا بم ایښول، شاته نه ګزار کول، په غلا باندې ګزار کول، دې ته خو بهادري سړی نشي ویلی او نه په اسلام کې د دې اجازه شته دی. موږ اکثر په دې باندې خبره کوو چې د پاکستان کوم لوی علماء کرام دي د هغې څو وارې دا متفقه فتوې راغلي دي چې په پاکستان کې مسلح جدوجہد، په پاکستان کې خودکش دھماکې دا قطعاً جایز نه دي، دا حرام دي. شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه ما ته پخپله دا زه به درته خبر وکړم د 2006 خبره ده او په هغه ورځو کې په پېښور کې پیلنۍ خودکش یو دھماکه شوې وه، خو هغې کې څوک مړ نه و سوای خودکش حملاور نه چې هغه د پیشتخر سټاپ نه د باړې بس کې خطو، غالبا یا به باړې بس کې دی چېرته ټارګېټ ته تلو یا به همدغه بس په د ټارګېټ و، خو په څه وجه هغه بس ته ونښتی شو. د باړې د بس خو تاسو ته د رفتار پته ده، هغه پرېوتو سره هغه چې کم جیکټ تړلی و خلاص شو. نو ما بیا موږ هغه وخت د پېښور په یو اخبار کې یو غټ اخبار کې په هغې باندې موږ فیچر کړی، دغه سړي کوره پورې موږ ورسېدو، ډېر تفصیلات مخې ته راغی د هغې حوالې سره. خو بیا په دغه ورځ باندې موږ مولانا حسن جان صاحب سره په خپله رابطه وکړه، زه جامع مسجد درویش ته ورغلم هغې ته او هغې نه ما دا تپوس کړی و چې په پاکستان کې خودکش دھماکو متعلق تاسو څه وایئ.
هغې نه یو ورځ دوه وړاندې یا پس هغې په در ادمخیل کې دا یو بیان کې ذکر کړی و. هغې ویل چې په پاکستان کې د دې دھماکو جواز په دې نشته دی چې دلته چېرته بیروني غیر مسلم فوج راغلی نه دی، قابض شوی نه دی. د افغانستان او د عراق مثال یا د فلسطین بیل دی. پاکستان کې چرې غیر ملکی فوج که راغو بیا به وي، خو اوس خو دلته نشته. نو دی وخت کې د دې خودکش حملو دلته هېڅ جواز نشته دی. بهرحال زموږ پولیس فورس د 2003-4 نه پس ډېرې لوی قربانۍ ورکړي دي او د اسپۍ نه واخلې تر ایډیشنل آی جي پورې پکې شهادتونه شوي دي. دا دې حوالې سره به مونږ دا خبره کوو. نن زموږ پروګرام کې دوه میلمانه دي، سینیر پولیس افسر او د پاکستان سوسایټي اف کریمینالوجي صدر ډاکټر فصیح الدین اشرف صاحب هم دی، او ورسره به زمونږ صحافي رور صحافي ملګری هغه سره هم خبرې کوي، عمران بخاري صاحب سره. د پولیس حوالې سره او بیا د خیبر پختونخوا پولیس حوالې سره د هغې قربانۍ چې څه وخت قوم ته مخې له راغې، نو بیا دا فیصله وشوه چې په نننۍ ورځ باندې به دې نه پس هر کال یعنی 4 اګست باندې په دې ورځ باندې به پولیس شهدا ټول قوم به یادوي. دې ته یوم شهدای پولیس دا قرار شو، او نن هم دغه پولیس شهداو یاد به مونږ تازه کوو، خبرې به کوو، او د دې دغه قربانۍ دي چې دا د هېرولو نه دي. او دا یقین وکړئ که پولیس فورس زمونږ چرې حوصله بایللې وې نو کېدای شي چې دغه جنگ کې مونږ ډېر غټ نقصان کړی وی. مونږ سره په لاین باندې دی ډاکټر فصیح الدین اشرف صاحب، هغې هم په ډېر جوور نظر هم لري، په ډېر اهم عهدو پاتې دی او یو غټ لیکوال هم دی، کالمسټ هم دی، د دې ډېرې سفرنامې راغلي دي. او موږ ورته ویلی شو چې دا هغه پولیس افسرانو کې دی چې هغه یو دوه وي چې هغه صاحب سیف و قلم وي. نو ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې تاسو د پولیس فورس یو متحرک حصه یې او اوسه پورې یې تاسو یعنی موږ خو چې څنګه ذکر وکړو صاحب سیف و قلم یې پهله خو لږ راته دا وایي تاسو د دې پروسس حصه هم پاتې یې او سموده وړاندې به چې دا یوم شهدای پولیس منزل کېدو هغې به ډېر مزیدار او شاندار انتظامات هم تاسو کول. د دې ورځ د منزلو لکه اوس کوم دا آیا دا یو روایتي فیصله ده؟ د دې څه ضرورت و او د دې څه افادیت دی، څه فایده تاسو ګورئ د قوم دپاره پولیس شهدا دپاره د دې څه ضرورت شته دی چې موږ هر کال دا ورځ ومانځو؟ ریاسي صاحب ډېره مننه. تاسو د ژوندي قومونو تاریخ چې ګورئ او که په هر ملک کې که دا ملک او که بل ملک نو د هغه ملک څه خاصې ورځې د ازادۍ ورځې د افواج ورځې د خوشحالۍ ورځې په مسلمانانو کې ګوره دا دوه اخترې چې کوم دی نو دام د یو ځای کېدو او د خاص تاریخ د یادولو دپاره یي. جی بالکل. نو د شهدا ورځ خو تاسو د سن 65 جنګ نه پس وګورئ نو هم د هغې د فتح ورځ مونږ منو کړې ده او زمونږ په دې تاریخ کې او په دې سیمه کې چونکې داسې یو ستونزه یو داسې سخت وخت د ګذشته ما چې پنن حساب کوو د څه کم 500 کالو نه زمونږ په دې خطې دې سیمې کې دا سخت حالات دي. اولني 20 کاله خو داسې ووایي چې بالعموم ځکه چې دغه جنګ ته به افغان روس جهاد وي جی او چې کله دا 15 کاله چې وسو شو 16 کاله د 9/11 نه پس نو دې چې کوم نوم ورکړی شو نو دې ته د ترهګرۍ دهشتګردۍ خلاف جنګ ورکړی شو وار آن ټیرر جی ګانې نو دا جنګ خو ستاسو نه پټ نه ده چې دا امریکا افغان جهاد دې ته ویلی شوی وي. دغه ترهګرۍ جنګ خلاف دا نوم خو ګورې مس نومر دی که نه ځکه چې دا یې ګلوبلایز کو دا یې عالمي کو دې نه خطې ختم کړې دې نه سرحدات ختم کړو. زمونږ میډیا زمونږ خلکو زمونږ لیکوال هم دې ته د دهشتګردۍ خلاف جنګ وایي نو دې نه سرحد ختم شو. دا یو عالمي غونډه خبره جوړه شوه او بیا تاسو مو لیدو موږ هم په 15 کاله کې په دې ملازمت کې مو لیدو په رڼا سترګو چې هغه زموږ سرحدونو ته څنګه راننوتو
په دغه جنگ کې دومره ډېرې قربانۍ د پولیسو شوې، خصوصا چې په 4 اګست کې زموږ یو د آی جی سطح افسر شهید شوی و. جی نو دغه ورځ ناصر خان درانی مرحوم صاحب د دې دا ذکر وکړو چې را زمونږ خو دی له به هسې لکه تاسو خبره روایت خو به خامخا جوړېدو. جی جی خو وایي چې ډېر خاندانونه زرګونو باندې خلک شهیدان شو، په زرګونو معذور شو او خاندانونه برباد شو او د چا ښځې کونډې شوې، د چا میندې زخمي شوې په زړونو باندې. نو دا د هغوی سره د یو یکجهتۍ، د مینې، محبت، د هغوی د قربانو هغه احترام، وقار، دا یو داسې قومي ستماني و. بیا که تاسو د دې زاړه پروګرامونه کتلي چې تقریبا هر پروګرام کې به جی ورو ما کوله او بالکل بعضې ټي وي والا به د هغې لایف کاسټ به هم کوو. نو په هغې کې به که تاسو ته یاد شي او اوس هم د هرې پارټۍ، د هر ګوند، د هر فرقې او د هر مسلک خلک به پکې موجود وو. نو دا مونږ د دې شهداو د قربانو د هغه عظمت ته سلام او د هغه خاندانونو سره د همدردۍ او د مینوالۍ دا اظهار و چې یاره دا د یو فورس او د یو خاندان حصه دي، دا نه چې نوکري وکړه او بس چرته شهید شو لاړو، بالکل بیا نن د مور او پلار تپوس نشته. نو دغه د دې ورځې ډېر لوی اهمیت دی او دا په قومونو کې او ډاکټر صاحب دا هم راته وایي چې د کله موږ د خیبر پښتونخوا د پولیس خبره کوو نو یو لکه ټیک دا موږ یو روایتي انداز کې خبره نه کوو، خو موږ په خبر کې دا حالات لیدلی وو چې په یو پوسټ په حمله وشوه 4 شپږ 8 10 12 په پکې شهیدان شو، خو بیا ګنټې کې دنه باغه پوسټ کې 90 کسان په ډیوټي موجود وو. یعنی څومره حمله چې په دې زموږ پولیس فورس وشوي او دې څومره صبر، استقامت او بادرۍ سره د هغې مقابله وکړه. نو کوم دا وایو که چېرې دومره مسلسل حملې د یو طاقتور ملک په فورس هم شوی، شاید هغې به حوصله بللې وه. د دې شاته کومه جذبه ده داسې چې زموږ دا ځوانان د شهیدانو ځای فوراً ونیسي، خپل ځان هم شهادت ته تیار ګڼي؟ د دې خاص تربیت د دې روان دی داسې که دا زموږ هغه د شوق شهادت دی او اخره کې موږ دا وکړه چې دا یو اعصابي جنگ کې دا تبدیل شوی، د ترهګرو کوشش دا چې پولیس اعصاب ختم کړي، مات کړي، خو هغې کې هغې ناکامه شو. څه به وایي تاسو جدي سره؟ نه دا خو ګوره یي حقیقت دی، 15 کاله یا 10 کاله یا 40 کاله جنگ کول خو اسان کار نه دی. دا خو یوازې وسایل نه غواړي، دا خو ډېر مضبوط اعصاب هم غواړي. تاسو کو په دې شهداو په ورځ باندې د شهیدانو او د غازیانو د مور پلار، د زنانو، د ښځې د بچو جذبه او تقریرونه وګورئ نو تاسو ته به دا پته وي. ورېږي د شهید خو ډېرې درجې دي، مسافر هم چې وفات شي په دیار غیر کې نو هغه هم په شهید شماري، زنانه که ولادت د بچي کې وفات شي یا علم طالب تلي او په هغې کې وفات شي، خو لیکن مقدس ترین او همترین جذبه د شهادت خو د اسلامي سرحداتو د خپل ملک او قوم د عزت وقار او دغه فریضه چې ده دغه اهمترین شهادت دی. او دا خو په ملازمت یا په دې باندې نه ده که نه، تاسو نه چې دا خلک شهیدان شي او بیا د چا پلار شهید شوی نو نن تاسو و د هغوی زامن موږ ASI برتي کړي دي او هغوی هم په دغه یو شهادت کې چې ما 15 کاله به د هغوی ټریننګ کوو، دا ورځ به راله هغوی به د ټولو نه مخکې دا مومبتۍ هم بلې کړې وي او د شهادت نغمې به هم ویلې. نو د پلار په مرګ هغې څه داسې نه دي محسوس کړي چې دا موږ ضایع شوي وو او اوس دې کې خو مرګ دی موږ به تښتو. نو دا خو په عصبي جنگ کې جنگ خو اسم ویلې کېږي، اهل علم لیکي چې هغه 15% د نفسیاتو جنگي څنګه چې د بیمارۍ متعلق وي چې بیماری 15% بدني او 15% نفسیاتي. نو دغه رنګ جنگ وي او حدیث خو ډېر مشهور دی چې الحرب خدعة، جنگ سمسیره دوکه ده.
نو په دوکه کې خو زیات تر عصبي زور لګي، جذبه پکاري، موټیویشن پکاري. د اسلامي جهادونو چې څومره پیسې موږ په کتابونو کې وایو او په کورس کې پڑھاو، نو د صحابه چې کوم جذبه وا بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې مورستم، نو دا خو آسان کار نه دی. د اسلامي حکومت چې نو سه په دنیا کې 500 نه زیات ملکونو ته خور شوی دی، خو په دې کې هم دغه جذبه شامل و. او دا دی چې نقصان پکې د پولیس ډیر شو، اگر چې هغه د کمپنسیټ کولو کوشش کیږي، او دغه نقصان شته. ډاکټر صاحب تاسو څه غنئ دا سوال اگر چې ماته لګران کاری، تاسو دا غنئ چې وفاقي صوبایي حکومتونو د خیبر پختونخوا چې کند پولیس صلاحیت ته داغه د اضافه د پاره، داغه استعداد کار زیاتولو د پاره، داغه د مضبوطوالي د پاره د 13-15 کالو کې چې کوم حل ځلې کړې دي ا کافي دي کنه، اغه نه مزید د حل زلو ضرورت شته دي. او دویم بیا په دې پوي کوي چې د ترهګرۍ خلاف چې کوم د جنگ د پولیس روان دي د دې توجه اخو ده، نو آیا د دې په وجه زموږ چې کوم روایتي جرایم دي هغه د زیاتېدو وجه دا خو نه ده چې پولیس توجه بل خو ده. جی دا ولنې سوال به مخکې کو، دا اخیری سوال دا تا یو مظهر، یو فینومینن وی کرایم ټیرر کنټینیوم، چې دا جرم او دهشتګردي دا یو بل سره ورور خور دي، دا په یو شان رواني. ځکه تاسو کو ډیر اوسنی وخت کې کتلی دي څور میاشتو کې د پیښور پولیس بعضې زګونو کې دا د ځمکو قبضه، مافیا ګروپونه او دا منشیات والا د دې خلاف ډیر لوی اکشن وکړو. بالکل د هغې سره پناهګانې وې د ترهګرو، او د هغې نه پس د ترهګرۍ په دغه لهر کې دې کې کمی راغلی ده. په دنیا کې دهشتګردو ته پیسې پکار وي، پناه ورته پکار وي، فیسیلیټیشن سهولتکار ورته پکار وي، او جرایم پیشه خلکو ته تکړه او ټرینډ خلک پکاري چې هغه د دهشتګردو صورت کې هغوی ته میلاو شي، چې هغه ډېر موټیویټډ وي او برین شوي وي او برین واشینګ شوي او ریډیکلایز وي او انتها پسندیم پکې او هوښیار وي. نو هغه خلکو منځ کې یو قسم خپل منځ کې یو نفوذ سمبیاسس، یو ګډ جوړ، یو ملن وکړي، ځکه چې د دواړو د یو بل د مفاداتو تحفظ کوي. نو په دغه صورت کې کله کله پولیس چې دی هغه د ترهګرۍ جنګ خو ډېر ګران دی، نو د هغې نه پس هغوی مقامي مسایلو ته به خامخا توجه کمیږي، خو د هغې حل بیا دا راوتلی دی چې په پولیس کې نوی قانون او نوی ضابطې، نوی یونټ او اداره هغه مخصوص سپیشلایز ځای لپاره جوړه د CTD. نو په پولیس باندې د عام جرایمو د روکتام په ټیم کې، انسداد ټیم کې خو بوجي، خو که کله داسې واقعات وشي نو د ابتدایي کارونو نه پس بیا دا خصوصي تفتیشونه هغه محکمې ته لاړ شي. نو مقامی مسایلو ته عام پولیس وزګاري بیا که د هغوی سره د ګاډو وسایلو او د نفرۍ کمۍ نو بېله خبره ده. او ستاسو دا اول سوال چې کوم دی، آیا مقامی صوبایي حکومت ته یا وفاقي حکومت پښتونخوا پولیس له هغه رنګ وسایل ورکوي او که نه ورکوي؟ نو زموږ ملک خو تاسو ته معلوم دی چې هغه سره وسایل هغه رنګ نشته، او په وسایلو کې غټه خبره یوازې د پیسو نه ده، د ټکنالوژي هم ده، او موږ سره هغه ټکنالوژي هم نشته. زموږ پولیس والا د تعلیم معیار هم هغه نشته. موږ خپل پولیس والا چې کوم د دې محکمو تکړه او بهر ملک والا ټریننګونه یا تربیتونه هغې ته نه دي لېږلي او نه یې لېږلی شو. نو زه دا وایم چې دغه خو د صوبایي او وفاقي حکومتونو سره غټ سوال. اصل کې
دلته زه د خپل محکمو سره دغه تنقید لرم او اتفاق نه لرم. زمونږ ذهنونه هم ډیر زیات وسیع نه دي. جی دا چې کله مسایل ډیر شي نو بس زر به ووایو چې یاره مونږ سره خو ګاډي نشته او تنخواه لږه کمه ده او نفري کمه ده. نو دغه نه علاوه کم ذهانت پکار دی، کم علم پکار دی او د پولیس له کم آزاد لاس ورکول پکار دی. دا کوم ورځ چې موږ منځو د صفت غرور شهید د شهادت لپاره که تاسو د هغه خدمات وګورئ جی نو هغه ما ته یاد تاسو ته یاد دي سیاره ترخه او د هغه انټیلیجنس سیستم ګورئ په 9/11 خو امریکا نه دی بند بالکل د امریکا سره هم دغه واقعه خو شوه خو د هغه واقعې نه پس هغوی چې کوم اصلاحات کړي په هغې معنی خو کتابونه لیکلی شوي دي او هغوی چې کوم د 9/11 کمیشن جوړ کړی و چې د 1500 صفحو نه سیوا د هغې رپورټ دی او په هغې کې هغوی سخت تنقید په خپل استخباراتو انټیلیجنس ایجنسو باندې کړی دی او بیا 22 چې کوم مختلف یونټ یو هغه په هوملینډ سیکیورټي کې بدل کړ او په نیویارک کې فوري طور باندې د سی ټي ډي په شان ځان له یو بل محکمه جوړه کړه. نور هغوی ډېر څیزونه کړي دي، هغوی ډېر فنډونه کمیونټي پولیسینګ له خو بیا دا چې کوم نوی پولیس ماډل یې ورته جوړ کو انټیلیجنس لیډ پولیسینګ چې نور چاته نقصان نه کیږي او خامخا په دې ښار کې چې دا ناکې لګېدلي دي چېرته نه رالي او چېرته روان او چېرته نه رالي او دا ځای بند کو هغه ځای بند کو دلته دی هلته دی، دا خو ډېر غیر ضروري شیزونه دي او دا هسې عوام په تکلیف کې اچول دي. هغه انټیلیجنس لیډ پولیسینګ چې دی هغه صرف هغه ځای ټارګېټ کړي چې دغه ډین دی، دغه مافیا ده، دغه لاره ده، نور عوام په هغې کې نه پریشانه کوي. نو هغه یو ماډل هغوی جوړ کړو خو بیا هغې دپاره هغوی ډېر بې تحاشا فنډونه م ورکړو او د انټیلیجنس نظام یې جوړ کړو. زه به دا ویم چې بدقسمتي ده د دې صوبې د پولیس. پنجاب خو خپله حده پورې ډېر کار کړی دی، څه وسایل هم او لږ لاس یې مزاد و او دلته د پولیس لږ لاس هم آزاد نه دي هغه شان او وسایل هم ورسره نشته. ډاکټر صاحب یو سوال وړوکی شان دی په دې مې پوه کوي چې صوبه کې او مرکز کې دوه مخالف حکومتونه وي او د هغې یو بل سره مسلسل عدم تعاون وي نو ظاهره ده د پولیس په ډپارټمنټ باندې خو هم د هغې اثر پروزي او بیا به کارکردګي هم دغه راځي چې مرکز به یو شی غواړي صوبه به ورته بل څه وایي. دغه صورتحال سره پولیس بیا څنګه ځان به مخامخ کوي؟ یاره جي دا خو د افسر په ذاتي دغه باندې ذاتي ذهانت باندې او تعلقاتو باندې کنټیکس باندې دا مبني ده جی چې هغه څومره کولی شي. ګورئ جي زمونږ ناصر خان دراني صاحب ته د صوبایي حکومت د طرف نه ډېر آزاد لاس او ډېر اختیارات او په دغه وخت کې مرکز کې بدل حکومت و هغوی ذاتي تعلق د هغوی سره داسې و چې هغې ورته ویل چې چونکې ته یو ښه کار کې او په ایماندارۍ کې نو مونږ ستا کار باندې دغه نه کړو. هغوی یو او جي پي جي هم جوړه کړه، اپریشنل ګایډ لاینز او پالیسي ګایډ لاینز. ډېر افسوس دی چې هغه کتابي صورت کې هر افسر له ورکړی شوي دي او په هغې په هغه ټیم باندې عمل هم و. دا ډېر د افسوس خبره ده چې د هغې نه وروستو د افسرانو هغه داسې هیر کړه چې هغه 4-3 کاله محنت چې دی هغه بلکل اوبه وړی دی. ځکه چې په فارسۍ کې یو متل دی چې هر قیامت عمارتین او ساخت هر یو چې راځي نو نوی څیز جوړوي. نو بیا ورپسې حکومتونه دغه یو حکومت نه علاوه چې دلته مرکز کې یو شان حکومت و خو هغې کې بیا دا سیاسي مفاهمت او مصلحت د وجې نه چې کم پولیس باندې د هغه پارټۍ د هغه حکومت یو بنیاد جوړ شو او خلکو وویل
چې دا قرباني او دا نوې اصلاحات هغه سره چې په مرکز او په صوبه کې یو شان حکومت راغی نو هغه هیر کړم حالانکه چې کله مخالف حکومت نو په هغې عمل کېدی شي او چې کله دواړه یو شان حکومتونه شو نو یو ډېر عجیبه غونته ډاکټر صاحب زما آخري سوال ستاسو ټایم ما ډېر واخیستو بس دا راته تلو تو کې ووایي چې تاسو یو ډېره ښکلې خبره وکړه چې کمانډر ذمہدار یا افسر کی اہلیت وی جذبه وی شوق وی نو کم وسایل او کم د تعداد باندې ښه کارکردګي کېدی شي دا فارمولا اپلای کېدی شي او کدا اپلای شوا نو تاسو څه غنئ چې د پولیس فورس کارکردګي کې څومره بهتري راشي چې مونږه بجای د دې چې جاړو چې وسایل راشي او ګاډي راشي او پېټرول راشي موجوده وسایل کې هم کتا سو وي چې قیادت خراغو نو بهتري ډیر راتلی شي نه جی بالکل راتلی شي د دې کې شک نشته یو سړی هم ډیره تبدیلی راوستي شي خو غټه خبره د ایماندارۍ ده او ایمانداری خبره وی نو هغه افسر به یو رول ماډل او خدای شته چې د ایماندارۍ ډیر لوی طاقت دی د هغه نه مخامخ ترهګر نه د هر انسان سترګه سوی بالکل او دا د ایماندارۍ خپل یو ډیر لوی قوت دی او هغه چې کوم دی د کریکټر طاقت چې دی هغه بیا چا سره نه که مسلمانانو په اول تاریخ کې تاسو وګورئ او که په دې وخت کې که موږ صرف د دې خپل بابای قوم قاضي اعظم رحمت الله علیه دا کردار مخې ته کېږدو نو نه څه ډېر غټ پټ کي و نه څه د خپو پورې اوږده ګیره وه او نه څه ډېر قیل و قال او نه ډېر کتابونه ویلي په دغه حساب چې کوم موږ د بزرګۍ علامت ګڼو خو لیکن څنګه چې نهرو ویلي که ما ته پته وی چې دی بیمار دی وایي دا انکرپټبل دی دا زه بدعنوانه کولی نشم دا غستی نشم دا سړی نو ګورې د دنیا جهان خلکو د هغه مقابله وکړه خو هغه وی زه منافق نه یم او زه ستاسو پیسې نه خورم کله چې په قوم کې داسې یو سړی وي که هغه په دې اداره کې او که په سیاست کې نو د هغه نه بیا په لږو پیسو ډېر کار کولی شي په لږو وسایلو هم ډېر کار کولی او قوم د هغه سره بیا ودرېږي دا ډېره بدقسمتي ده چې مونږ داسې د کریکټر ماډل په یو ځای کې نشو پیش کولی ډېر کم دي او لکه یوازې مونږ پولیس ارزه کې زموږ ټوله معاشره زوال شکار په دې پولیس کې په پولیس کې بعض ډېر زه به ووایم چې ډېر بزرګان خلک به درته زه وښیم کمال لی خو هغه بیا نور یو وجوهات دي د نظام جی بالکل هغه رنګ مخه نه ورکوي دا شته مطلب با ډېره مننه چې تاسو په دغه ټایم ورکولو کتونکو تاسو واورید ډاکټر صاحب ډېره ښکلې خبره وکړه چې دا تشې بهانې وي یا دا دې ته نه ناسته پکار چې ماله ګاډي راشي ماله پېټرول راشي ماله پیسې راشي ماله وسایل راشي زه به کارکردګي ښه کړم هغه وایي چې که ستا کرکټر مضبوطي ستا جذبه مضبوطه نو ته په کم وسایلو په کم افرادي قوت باندې هم ټیک ټاک کارکردګي خیل شي او هغه دا یو کله خبرو که چې په خیبر پختونخوا پولیس کې داسې صاحب کردار داسې بهادران داسې بزرګان افسران اوس هم شته د دې پروګرام وساتت سره زمونږ به دا گزارش وي د خیبر پختونخوا د پولیس جرنیل آی جی پولیس ته ورسره وزیر اعلی ته د صوبایي ذمہدارانو ته چې داسې پولیس افسران را مخکې کوي ولې دا تاسو ضایع کړي دي ولې یو مخصوص خلک په همیشه د پاره په فیلډ کې وي او ډېر قابل افسران به د فیلډ نه بار په دفترو کې ضایع کیږي نو امید لرو چې زموږ دغه یو گزارش په پولیس ډپارټمنټ او صوبایي حکومت ته رسي او زموږ به کوشش دا هم وي چې مونږ راتلونکو ورځو کې په دې باندې هم یو پروګرام وکړو د پولیس کې نظام کې د بهترۍ څومره امکانات دي مونږ به کوشش دا کوو چې په دغه پروګرام کې مونږ پولیس سره مختلف شعبو خلک هم راوبلو د هغې رایم واخلو هغې سره هم خبرو وکړو خو بهرحال د خیبر پختونخوا د پولیس شهادتونو ورځ ده یوم شهدای پولیس دی تقاریب دي یادېږي به او یقینو کې زه 13 ورځو کې پېښور نه بار تللی وم شانګلې ته زه لاړم نو شانګلې پولیس شهیدانو
هغه تصویرونه زی په زی لګېدلي او بل اخی دا یو ښه کار کړی د شانګلي پولیس چې هغه جای شهادت باندې یو وړوکی شانتې بورډ لګولی دی یو نښه جوړه کړې ده هغلته لیکلي دي چې دا د دې 4-5 پولیسو ځوانانو افسرانو جای شهادت دی. بهتره به دا وي چې داسې عمل دی نور صوبه کې نور علاقو کې نور ضلعو کې هم وشي نو د دې به قربانه به ډېر خلکو له مخې له راشي. عمران بخاري صاحب موږ سره په لاین باندې دی هغې سره به موږ هم په دې موضوع خبره کوو خو لږ په مختلف انګل سره. السلام علیکم بخاري صاحب. بخاري صاحب د پولیس د شهادت ورځ ده د پولیس د قربانونو تاسو زما خیال چې زمانه به زیات خبر یې تاسو ډېر وخت نه دا شی کور کوئ یو خدا لږ راته ووایي ما دا وختي د فصل الدین اشرف صاحب نه دا تپوس کوم تاسو دا ګڼئ چې دغه ورځ منځلو سره مونږ دغه شهیدانو چې کم یو حق دی هغه ادا کوو کنه تش بس دغه یو څو پروګرامونو کو ځان ته خلاصو د دې ورځ د منځلو ستاسو نږدې څه فایده ده او دې کې تر اوسه پورې تاسو څه کمې نوټ کوئ چې دې په دې ورځ باندې دا شیز هم پکار دی. اصل څه مونږ چې په دې ټیم سره د امن ګورو په دې چې بس دا د شهیدانو د قربانیانو په وجه دی یو ورځ موږ ته کول د دې د حق نه ادا کیږي خو چلو ډیر درست دی دا یو ورځ چې موږ کوم چې سودا په نامه مناو دي خو یو ورځ په دې هفته سودا مناو لو خبرې دي هفته سودا یو هفته چې یو میاشت یو ورځ نه ادا کیږي نه ادا دا موږ وایو یو هغه چې موږ دوباره حیات او دې مخکې خو د کم شهیدانو چې دي کم کور ولدي دی به مثلا د هغه پوره پر باندې دی بارا ورځ یو ټول ملک ټول صوبه د یو دوباره یو یا شي او د دې د نامې را یاد شي او ټول څنګه کې دوه سکیدل بداو ټیک او دې په ټول غټه کې چې کوم په دې ورځ چې شهیدانو تم په داغي کم ورسادي کم نوایتین دي کول ولادي هغه کم دا احساس چې دا چې موږ یو ورځ د چې په دې ورځ موږ ټول کم سرکار داخله دي کم بشران دي د دې مخامخ موږ چې موږ خپل आवाज رسولي چې موږ خپل د کم مسایل دي اگر دې درپېښ دي اصل کوشش موږ کوم کړی دی کله چې سودا یو سودا مناول اعلان کړی او نه پخ چې شهیدانو د وایدینو ته چې کم کامیابی دي کم جی بالکل. هلو بخاري صاحب تاسو आवाज کې لګ دغه راځي دا لګ راته بخاري صاحب وایي چې تاسو څه ګڼئ چې وفاقي او صوبایي حکومتونو د خیبر پختونخوا د پولیس دی قربانونو پس یو ډیر لوی جنگ دی او ډیر لوی قرباني ده او ډیر لوی سلسله ده غي نه پس د دې چې کم ضرورت دي د دې استعداد کار زیاتولو د پاره د مضبوطولو د پاره آیا د دواړو حکومتونو په تیر 15 کالو کې هغه کردار دا کړی دی چې کم ضرورت ته الو مونږ لاین ډراپ شو مونږ بیا ټرای کوو چې بخاري صاحب چونکې ډیر وخت نه د پیښور کرایم ریپورټینګ کې اساخلی بلکې د هغې یو ډیر لویه تجربه ده ځکه مونږ هغې نه دا سوال تپوس کول غواړو چې د پولیس د قربانو د شهادتونو ذکر خو کیږي دواړه حکومتونه که مرکز کې دي که وفاق کې دي که دلته صوبه کې دي هغې د دې ذکر کوي خو ولې آیا د دواړو حکومتونو د پولیس ته د وسایلو د کمی کم چې یو مونږ وایو چې یو شکایت دی یو ګیله ده لرې کولو څه کوشش کړی دی که نه؟ دویم یو سوال دا هم دی چې دغه ورځ په کار خدا چې دا په اسلام آباد کې مانځلی شي وفاقي حکومت هم د دې ورځ فیصله وکړي او د دې ورځ سرپرستي وکړي د دې شهدا چې کم لواحقین دي د سرپرستي وکړي د دې پولیس د خیبر پختونخوا د پولیس ټیک ټاک سرپرستي وکړي. دلته د بده مرغه بعضې ټایم کې مونږ دا ګورو لکه نن سبا چې کوم حالات یو حکومت بل حکومت الزامات او د وسایلو د کمی چغې او فلان نو بهرحال مونږ جی السلام علیکم
او تاسو سفر کې چې مال پته ده صوبایي حکومت چې دی هغه خپل کمکار چې دی هغه د وفاقي حکومت کاته کې حکومت په کاته کې چې او زور مونږ قرار دي عام ولس قرار دي شهیدان تفصیل پولیس فورس مونږه سپیسیفیک خبره د پولیس فورس کو نو په دې ټیم ډېر زیات کمیانې دي اگر فوټو سټیشن خبره مونږ وکړو نو ټیک ده نو هدا پورې دا کمیانې ختمولو کوشش سره کوي چې ډیسټریکټ ته یا مکمل ډیسټریکټ ته یو یا دوه ګاډي یا درې ګاډي په پروف ورکړل شوی دي برای نام په بم پروف هم ورکړل شوی دي هغه بم پروف حالتونه تاسو خبرې مونږ هم بالکل د ماسکې د بم پروف سره حالت شي نو دما په خیر کې په سیټ باندې ناس آی جی ډي آی جی دي نو غواړي چې دا غیر صحیح شي او وسایل نشته مجبوری ده کم ترمل ګن دي کله چې ټول چوکیدار کې ترمل ګن موجود دي ټول چوکیدار کې اوس خو د ترمل لم چې سواوني دا کوارټر ته لا هغه طرف ته بالکل کوارټر بلا وجه د تاسو ګوري سم شوټینګ کیږي لګیا د فلم شوټینګ کیږي بالکل اوس دا یو سلسله روانه شو کوم وخت روان یو څه کیږي لګیا دي اگر پرونه مونږه خبره مثال د سواد ولا پتی او هغه نه پسم تکاریز پر داوی څه جوړېدو دا کریمینل سره سره شهیدانو کم قرباني ده دا هغه څنګه ممکن ده چې کورواله کم اوختي بېږي هغه ختمي دي چې ځان سره چې دا کار دا ما کار ده دستا کار دی اول په صورت کې کنا چې د وفاقي حکومت کار دی وزیر اعظم صدر مملکت د دې کار دی چې ټول صوبې چې زموږ حالت جن چې زموږ پولیس فورس خالي هغه د پاره دا زمونږ لاین یو ځل بیا ډراپ شو بخاری صاحب چونکې سفر کې دی کتون کا رودونکو عمران بخاری صاحب ډېر ښکلی خبره وکړه چې دلته مسله دا روانه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت خپل بوج په وفاقي حکومت ته چې وفاقي حکومت خپل بوج په صوبایي حکومت اچولو کوشش کوي او منځ کې زور ورزي د خیبر پختونخوا پولیس ته او د خیبر پختونخوا ولس ته نو د هغې په وجه دغلته بیا ضرورت د دې خبرې دی چې کم از کم پولیس فورس باندې د سیاست ونکړی شي د دې سټریټن کول لپاره د دې د مضبوطۍ لپاره د دې د مزید طاقتور جوړول لپاره دواړو حکومتونو ته پکار دي چې خپل کردار ادا کړي دا وخت زمونږ یو ملګری لحاظلی صاحب تیر پروګرام کې موږ یو خبره کړې وه چې په رمضان پیکیج په نوم باندې 12-13 ارب روپۍ تقسیم شي او دغه تقسیم حشر نشر موږ ټولو له پته ده چې هغه څنګه وشي آیا چې دغه رمضان پیکیج که نیمه حصه د دې شپږ اوه اته ارب روپۍ هم د پولیس فورس ته ایښولی شي نو څومره فایده به وشي دلته خو د بعضې زموږ د تاڼو او د پولیس چوکو عمارتونه په خصوصي توګه په قبایلي ضلعو کې او په جنوبي اضلاع کې داسې مخدوش دي دومره خراب صورتحال دی چې غالبا د یو باران د جټکې هغه نشي مقابله کولی هغه به د یو دومره طاقتور د بم د دماکو څنګه مقابله وکړي خو بیا هم خبرو ماغه ده چې پولیس فورس په لمورشو کې ناشته دغلته به زه خبرو کوم د دیرپائی یو سابقه ډي پی او ممتاز زرین صاحب هغه یو ډېر لوی ښایسته تجربه کړې وه غالبا دا به زه خبرو کوم 2009-10 خواوشا او بیا ما په خپل زه تللی وم ما هغه ټولې چوکۍ کتلې هغې چې څه وخت ډي پی او جوړ شو د دیر نو هغه وخت صورتحال و چې دیر کې ترهګري ډېره زیاته راغلې وه او بعضې ځای کې پولیس اهلکار رستو شوي وو هغې چې لاړې هغې وکته چې بعضې ځای کې پولیس اهلکار په چیک پوسټونو باندې صرف خیمو کې پراته دي نو هغه به ویل چې یار د خیمو ته خو که چا د کاڼې هم روویشته خښت هم روویشته نو پولیس اهلکار پې زخمي کېږي هغې بیا یو ډېر لوی یو مثال قایم کړی وی هغې ځای په ځای په دیرپائی کې زما اندازه ده چې 10 12 15 یا 16 پولیس چوکۍ هغې نوم به هغې کې خو امن پوسټ پولیس امن پوسټ هغه جوړې کې او هغه پوخ پخه کمره ورسره کچن ورسره واشروم د پاسه په چت د پاسه وړوکې شانتي یو مورچه هم او هغې باندې د حکومت 1 روپۍ نه راغلی
هغې فارموله دا وه چې ځمکه که د سرکار وه سرکار نه به یې واخیسته 2 4 5 8 مرلې او یا که د مقامي خلکو به وه هغې ته به لاړه کې به ناسته ریکویسټ به وکړو چونکې حالات خراب تیر شوي وو او پولیس هلته ژوندی کولو نو خلکو به ورته ځمکه ورکړه بیا به چا باندې خخته کېښوه چا باندې به سیمټ کېښوه چا باندې به سریه کېښوه ګلکار مزدور به پولیس نه را پیدا کړ یقین وکړئ هغې دومره کامیابه تجربه کړې وه چې د کمو وسایلو باوجود هغه یې 12-13 چک پوسټونه جوړ کړي دغسې ما ته یادېږي او هغه چک پوسټونه په خپله کتلي مونږ پې یو فیچر هم کړی بیا دغسې کار ملک سعد شهید الله دې وبخي هغې کړی و زه یو ورځ دغه د هغې غالبا اخري انټرویو ورته ویلی شو د هغې د مرګ نه یو ورځ پهله زه د یو اخبار د طرفه هغې له ورغلی وم او په هغه ورځ ما د هغې اکټیویټیز وکته زه یو 2 غنټې هلته ناست وم چې ډېر حیران کړم یو ټایم کې هغې څه د ګاډو چابیانې تقسیم کړي هغې ما ته ډېره ښکلې خبره وکړه وایي د پولیس سره د ګشت لپاره د ګاډو کمی وم اوس وایي ما سره 2 لارې وې چې زه به حکومت ته لیکم چې ما له ګاډي راکوي بیا به هغې ټینډر او فلان فلان ما ته دې باندې به کال 1.5 کال لګي یا به زه یم یا به نه یم نو وایي ما وکته چې کوم ځای کې سرکاري ګاډي خراب ولاړ دي ما د هغې نشاندهي وکړه 15-20-30 ګاډي مې وښیل هغه مې د سرکار نه راوویسته مې په خپل وسایلو باندې یو مستري خانې ته بل ته یقین وکړئ چې هغه وایي په 3 ورځو کې دنه ما غالبا کو زما نه فکر هېرېږي خو 20-25 ګاډي هغې په روډ کړي ووی پولیس ته یې ورکړه دا چې څنګه ډاکټر فصیح اشرف صاحب خبره وکړه چې جذبه وي او ایمانداری وي دیانتداري وي بهادري وي نو په کم وسایلو باندې کار کیږي او ټیک ټاک کار کیږي خو بهرحال دا جواز نه دی جوړ پکار مونږ له پکار دادي زموږ حکومتونو له پکار دادي زموږ واکدارانو له پکار دادي چې نمبر 1 د پولیس چې کم کمی دی د وسایلو پهله پولیس تعداد پوره کړی شي بیا د وسایلو کمی دی پوره کړی شي او یو دا مهرباني وکړي چې دا هر چاته 2-3 پولیس سیکورټي لپاره ورکول په دې د نظر ثاني وکړي شي مخصوص کسانو ته د مخصوص تعداد باندې ورکړي شي او بیا هم چې چاله ورکوي سوای د یو څو قومي سطح لیډرانو نه د ټولو نه د باقاعده د هغې پیسې اخیستل کېږي ناصر خان دوراني صاحب په دور کې دا یو منصوبه راغلی وه اوس خو مونږ خبر نه یو په دې به بیا مونږ چېرته بل پروګرام کې پوښتنه کوو هغې بیا ویل چې مونږ یو پوره سکواډ یو پوره یونټ جوړو او د چا چې بیا د پولیس سیکیورټي پکار وي مونږ به هغې ته ورکوو خو د هغې تنخوا به هغه بیا د جیبه مونږ ته راکوي زمونږ ډېر پولیس ځوانان چې دي هغه بیا د خلکو سره فضول جټیانو کې ګیر دي دغه باندې نظر ثاني پکار ده وسایل پوره کول پکار دي تربیت پوره کول پکار دي تربیت دپاره مزید وسایل پکار دي او اخري چې کم تکړه کم کارکوونکې افسر تا د فیلډ نه بار کړی په دفتر کې کینې ځای کې هغې بار روباسي کتونکو اورېدونکو د پروګرام ټایم پوره کېږي الله پاک دې زمونږ دا ټول شهدا قربانیه قبول کړي هغه چې قبول دي خو بهر روایت لاندې به موږ دعا کوو او الله تعالی دې ملک کې امن راولي استحکام راولي خوشحالي راولي بلې هفتې پورې بل پروګرام پورې خپل میزبان اسیم نثار غیاثي ته رخصت ورکوي د الله په امان